ای غواړئ چې الله جل شانه درته څومره نعمتونه درکړي دي، که هغه کور دی، که هغه جایداد دی، که هغه ګاډی دی، که هغه اهل و عیال دی، که هغه نور څه نعمتونه الله جل شانه درکړي دي، او غواړي چې دا الله جل شانه زما نه وانخلي او همیشه زما سره دغه نعمتونه واوسیږي، بلکې دغه نعمتونه نور هم ډیر شي، نو دغه اسانه دعا تاسو په سکرین باندې ښکاري. عموما الله جل شانه موږ او تاسو ته ښایسته کور راکړي، په زړه کې یره محسوسیږي الله داسې حالات رامولی چې په هغې سره زما دا کور زما د لاس نه وځي، ښایسته ګاډی الله درکړي، په زړه کې بیا هم یره محسوسیږي او دا انسان وایي چې الله داسې حالات رامولی چې زما نه دا ګاډی بیرته واخیستل شي، ښایسته بچي درته الله درکړي، ښایسته زندګي درته الله درکړي. څومره هم نعمتونه چې دي چې میلاو شي انسان ته خوشحالي خو ډیره کوي، خو اکثر په زړه کې دا یره محسوسوي چې دا نعمت زما نه بیرته لاړ نه شي. الله ښایسته ګاډی درکو نو خوشحاله خو به یې، خو زړه کې درد راځي، کله ناکله په زړه کې داسې راځي چې یار که دا ګاډی زما د لاس نه ووتلو، زما نه لاړو، نو زه به څه کوم. نو که غواړئ چې الله جل شانه دغه ټول نعمتونه چې کوم الله درکړي دا درنه بیرته وانخلي او دغه نعمت تا سره همیشه واوسیږي او د دغه نعمت نه ته خوندونه واخلي، فایدې تر واخلي، نو دغه دعا ستاسو دپاره ده چې دا دعا د صحیح حدیث نه ثابته ده او انشاءالله دا دعا کوئ، ما ته به هم بیا د ډېرې خوشحالۍ نه دعا کوئ، ځکه چې ډېره خوندوره دعا ده. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اسانه دعا ده، د صحیح مسلم شریف کې ټولو حدیث کتابونو کې دا شته دی، تاسو یې کتلی شئ، معلومات د دې کولی شئ. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، خپلو کور والاو ته، خپلو بچیانو ته، خپل اهل و عیال ته دا دعا وروښایئ، خپله یې کوئ، دا دعا خپله یې وایئ، دا ځان دپاره وظیفه جوړه کئ. نو انشاءالله چې کوم نعمتونه الله درکړي او په کوم شکل کې الله کوم نعمتونه درکړي دي، ستا په ژوند کې به الله د تا نه وانخلي انشاءالله، او دا نعمتونه به له تا سره او ته به د دغې نعمتونو نه خوندونه اخلي انشاءالله. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کوشش وکړئ دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او ډیرو خلکو ته دغه دعا ورسوئ، ورزده یې کړئ، په ثواب کې ځان شامل کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.